زه به د الله د دین خدمت او خپله به په دین باندې عمل کوم. یو حال د عزتمندو حال حکم پیژندل دا ضروري خبره ده. لکه نن د جمعې ورځ ده، دې حال حکم څه ده؟ موږ ته عزت په دې حال کې د الله څه حکم متوجه ده؟ د الله حکم دا ده که چېرته دا سوچ انسان سره شي، دا سوچ چې حکم حال پیژندل چې اوس د الله څه حکم ده، ژوند ډېر مختصر، پریشانی بني، سوچونه بني، فکرونه بني، نو که چېرته امیدونه مختصر شي. دیو جن وایي څلور خبرې دا د زړه سختوالي علامه ده، د بدبختۍ علامه ده. اربعة من الشقاوه، څلور څیزونه عزتمنو د بدبختۍ علامې دي چې دا سړي کې راشي د بدبختي شروع شوی. عزت یو طول العمل، اوږده اوږده امیدونه کول چې هلکه ژوند الله راکړه داسې داسې کارونه به کوم، اوږده امیدونه، وحرص علی الدنیا او دنیا سره محبت کول، وقسوة العین وقسوة القلب او زړه سختوالی، وجمود العین او د سترګو وچوالی چې سترګې جاړي نه، زړه کې رحم نه وي، د الله نه یریږي نه، او دنیا سره محبت او اوږده اوږده امیدونه کول، دا د انسان بدبختی د ځنه شروع کیږي. عزتمندو کله چې جړه نه ورځي، زړه یې سخت ده، دنیا سره ډېر محبت ده، او عزتمندو اوږده امیدونه دا د بدبختۍ علامات دي. نو امیدونه لنډول پکار دي. نو هغه څه معنا اوس د الله څه حکم ده، هغه سبا بله ورځ 10 کالو بعد سوچ مه کوه چې راغې هغه ټیم کې ګوره. د الله شان ده چې الله څومره نظام ډېرې خلک ډېرې الله یې بندوبست کړي د رزق، د ټولو څیزو بندوبست الله کړي. 50,000 کاله مخکې د انسان د پیدایش الله پاک د دوی د رزق د کفالت ټولو نه فارغه شوی ده. الله نو هغه سوچونه نه دي پکار. اوس د الله څه حکم ده؟ جمعې ورځ سنت طریقه د غسل کول، مسجد طرف ته وختي راتل، هر قدم باندې حدیث کې راځي یو کال عبادت ثواب الله سیل ورکړي. څومره چې وختي راشي وختي، لکه یو غوا چې د الله په لار کې صدقه کړي، بیا چې لږ وروسته راشي ګډ چرګه هګۍ، او چې کله خطبه شروع شي دفتر بند شي، نو څومره خیر نه خلک محرومه شي. په دې امیدونو باندې لاړ به شو لاړ به نه شو. عزتمندو څه وخت به په دې باندې عمل کوي؟ نو حکم حال باندې عمل کول دا د هوښیارو خلکو کار دی. عزتمندو جمعې ورځ سنت طریقه د سړی وختي جماعت ته راشي، ذکر تلاوت نوافلو کې. نو د دیو جن الله پاک موږ ته دا حکم کړی چې امیدونه به نه اوږدوئ. اوږده امیدونه سړی خرابوي. عزتمندو ژوند یې عبث تېرېږي، حکم حال نه پیژني چې اوس د الله څه حکم متوجه، بلکې راتلونې زمانې منصوبې جوړې هغه هم ترې پاتې شي. نن چې کوم ورځ ده، نن د سوچ به ډېر مخکې مونږ کړی، لیکن هغه ورځ الله راوسته کوم چې سوچ کو، لیکن دلته د الله شان د عمل په ځای نوي سوچونه جوړو، نوي امیدونه جوړو. دا د یو غفلت نښه ده. عزتمندو مقصود دا د عزتمندو چې په دې دنیا کې الله پاک موږ سره پیدا کړیو. آدم علیه السلام ولې جنت نه الله پاک راوېسته دنیا ته راولېږه؟ دنیا بهتره ده که جنت؟ نو څه علت او حکمت ده په دې کې چې الله پاک ښکلي ځای نه آدم علیه السلام راوېسته دنیا ته راولېږه؟ ابن قیم رحمه الله لیکلي چې 100 فواید دي په دې کې چې الله پاک آدم علیه السلام نه جنت ته ولې راوېست دنیا ته راولېږه. 100 فواید پکې ذکر کړي دي چې دې کې ډېره زیاته ګټه د عزتمندو چې انسان الله پاک د جنت ته راوېست دنیا ته راولېږه. ډېر زیات فواید. یو د هغه فوایدو نه دا ده، یو روایت نه معلومیږي چې الله فرمایي کنت کنزا مخفیه، زه یو پټه خزانه وم، چا نه پېژندم. دنیا نظام مې پیدا کړ، ځمکه او اسمان نور سپوږمۍ، دې لپاره چې خلک ما وپېژني. دنیا ته د راتللو مقصد بل دا دی عزتمندو چې په دې څیزونو کې کتلو سره د الله پاک صفات خلک پېژني. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب. د ځمکې او د اسمان په پیدایش کې او د شپې او د ورځې په اختلاف کې لآیات لأولی الالباب نښې دي چا کې چې عقل وي، چې یو ذات شته چې دا نظام یې چلولی ده.
او دا نظام پیدا کړی چلونکی الله پیدا کوونکی الله او نظام جوړونکی په دې ټولو کې او تصرف والا یو الله پاک د عزت مند صفات دی الله پاک ډیر زیات دي لکه دی الله پاک د حفیظ صفت قهاریت صفت توابیت رحیمیت دا صفات په جنت کې چا نه پیژندل تر هغه پورې چې انسان نه ګناه ونه شي او توبه ونه باسي الله توبه قبول نه کړي انک انت التواب الرحیم یا الله ته توبه قبولونکی مهربان یې او د الله ډیر صفات په جنت کې په انسانانو پټ پاتې وای کچېرته دوی په جنت کې اوسېدل دنیا کې د الله خپل صفات پیژندل پکار بل عزتمند دادا قانون دادا چې سړی لوګه نه تیر کړي د موړوالي په قدر نه پیږي سړی چې د غربت حالت نه تیر کړي د مالداري په قدر نه پیږي سړی چې بیماری نه تیر کړي د صحت په قدر نه پیږي عزتمند نو دیو جن دنیا ترالو ځواني مولیدله تکلیفونه مولیدل مشقتونه مرګونه بوډاواله دا ټول په انسان تیر شوی لیکن جنت ته چې سړی لاړ شي او چې ټول عمر په طاقت او قوت کې ځواني کې بیاش نورم ژوند الله خوان ورکړي چې لکه بوډاواله پکې نشته مرګ پکې نشته ده بیماریان پکې نشته ده نو د نعمت قدر به تعالی حاصل شي چې لکه جنت او خپل نعمتونه او کدا دنیا له نور راغلي عزت په دې خبره موږ نه پیدلو چې لکه بوډاواله ده او کمزوري ده لوګه ده او توند ده ټول عمر په مړخ کې تیرول هدي قدر باندې موږ نه پیدلې نو د انسان دنیا ته راتلو مقصد څه شی د عزت پندو دې لپاره چې قرآن کې الله دا مقصد فرمایلی دی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون د انسانانو د پیریانو پیدایش په دنیا کې د دوی خاص ذکر الله قرآن کې کړی چې ما اصله دا دوی پیدا کړی دي وما خلقت الجن والانس الله یې معنی دی پیدا کړی د انسانانو پیریان الا ليعبدون مگر د خپل تعارف او پیژنګلوي لپاره پیدا کړی دي ول انسان ته الله عقل ورکړی عزت زناور چې د دوی سره عقل شهوت شته عقل پکې نشته ملائک چې دي ملائک په دوی کې عقل شته شهوات نشته دي الله پاک انسانان ته دا دواړه ورکړي دي هم عقل ورکړي هم شهوات ورکړي دي کچیرته انسان صحیح عقل په روان شي د مقام د ملائکو نه اوچتیږي عزت پوند هغه شان د ډیرو چت چې دومره کشمکش کې خواهش پرستی نفس ور سره سره او عزت پوند د الله بندگی کې مقام د ملائکو نه اوچت او کچیرته دا عقل پریری او عزت پوند خواهشاتو په روان شي نو کله نعم بل هم ضل الله زناور بلکې د زناورو نه بدتر د الله په نظر یا مسجد الملائکه دا جوړیږي ملائکه الله سجده وکړه د آدم ته دومره عجیب مقام د عزت پوندو او داسې ملائکه عزت پوندو لا یعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون دی الله زره نافرمانی نه کوي او چې الله سو یغه بکی دا ملائکه یو زره نافرمانی د ملائکه په شان کې نشته او د ګناګار انسان له سجده کول دا یو مقام د عزت پوندو قرآن کې الله فرمایي چې ملائکه به زمانه نه الله پیدا کړی بعض ملائک دي چې الله ته په سجده پراته دي په رکوع دي په تحیات دي په قیام دي وای کله چې اسرافیل شپېلې وهي او دا سر اوچت کی دا چې الله معبدنا که حق عبادتک یا الله صحیح لایق حق عبادت مونږ ته نه دا کړی دا عبادت حق مونږ ته نه دا کړی دا ټول عمر په سجده بیا خپل تقصیر بیانې کمزوري بیانې چې الله مونږ لایق عبادت نه دا کړی وما قدر الله حق قدره ان الله لقوي عزيز الله فرمایي د خلکو زما قدر نه دا کړی زما عزت نه دا کړی زما شان خلکو نه پیژندل څنګه چې دی الله شان ده څنګه چې دی الله قدر پکار ده اس انسانانو پیریانو دی الله قدر ونه کوي نوح علیہ السلام فرمایل مالکم لا ترجون لله وقاره ای خلکو تاسو ولې الله پاک ته د عزت عقیده نه ساتي عزت عقیده ستو عزت پوند الله پاک ته د عزت عقیده ساتي د اکرام او د احترام عقیده بل الله ته ساتي هغه څنګه لکه څنګه چې ته یو بزرگ مشر سپینګری عزت کې د هغه مخ کې غلطه خبره نه کې خپل غلطه نه خوځه
مجلس کې باده بناستې ولې د سپینګیري عزت کې د مشر عزت کې ای الله پاک په موږ نه پوهېږي زموږ په حرکاتو سکناتو عزتمندو هر حالت زموږ د الله پاک د نظر لاندې نه ده د الله ډېر عزت نه ده پکار عزت چې د الله پاک ډېر لحاظ وکړی شي د الله د ډېر عزت وکړی شي چې الله موږ یې نه عزتمندو بوډا به کېدای شي مجلس کې ورله خوب راشي کېدای شي وځي کېدای شي د بوډا نه کله کله غافله شو او کله دا د مجلس ته وځي دا ټول امکانیات شته دا امکان چرته نشته چې انسان د الله پاک نه غایب شي د الله پاک نه د پټ شي یا الله پاک په د پرده او پناه راشي هو الباطن لیس دونه شیء الله باطن د مخې ته پناه نشي کېدلی عزت په دا چت الله لیدلو ته پناه نشي کېدلی قبر د الله پاک لیدلو ته پناه نشي کېدلی چې مړی ونهینې آسمان غرونه تاخانې دا یوم الله پاک ته پناه نشي کېدلی چې الله پاک د نظر نه څوک غایب یا پناه شي هو الباطن لیس دونه شیء الله باطن ده مخې ته څه شی پناه نشي کېدلی عزتمندو د الله پاک پیژندګلوي نو عقل عزتمندو ډېر قیمتي ده د عقل دې لپاره چې خلک الله پاک وپېژني لیکن دا عقل قیمتي عقل انسانانو په دنیا کې استعمال کې عزتمندو د دنیا ساینس او ټکنالوژي دا ځای ته ورسولی عزتمندو چې عقلونه حیران دي چې دا څه څیز دی خلکو جوړ کړي عزتمندو لیکن خپل خالق یې پرې ونه پېژنده دی الله شان ډېره ترقي هغه ذات چې د لمر نه ښکاره ده د شهوت پرستۍ خواهش پرستۍ د وجه نه لوی الله عزتمند هیر کې او پرده حجاب جوړ شو د خواهش پرستي د الله د تعارف او پیژندګلوي لپاره عزتمند لکه دا خلک خواهش پرستۍ کې نه نوتل یقینا که دا هغه حجاب ده هغه پرده ده چې ډېر انسانان د په حکمت او په راز نه پوهېږي چې الله پاک خلکو نه محجوب کړی دی عزتمند الله پاک خلکو نه پرده کړی دی خواهش پرستي نفس پرستي او خواهشاتو پسې روانېدل لکه دنیا کې ولې کافر ډېر دی عزتمند ولې دوی الله ونه پېژنده وجه دا دی عزتمندو چې خواهشاتو پسې روان خلک دا چیرې دی الله تعارف دی ته نه نصیب کېږي عزتمند دوی په دنیا کې لوی مقصد خواهش پرستی د زړه تمنا او نفس تمنا پوره کول او ان النفس لاماره بالسوء دا دی الله خبره ده چې نفس چیرې انسان ته په نیکو امر نه کوي بلکې همیشه په بدکاری باندې امر کوي او الله قرآن کې فرمایي واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى د رب د پیشي نه یریدل او د خواهشاتو خلاف کول دا جنتیان دي عزتمندو هي المأوى جنت د داسې خلکو ځای ده چې د خواهشاتو خلاف او د الله عظمت یری په زړه کې چې الله مینې الله پاک عظمت لویوالی په زړه کې الله جنتیان دا خلک دي کفر ته چې خلکو ورسول څه شي ورسول عزتمند خواهش پرستی عزتمندو چې زړه دې څه غواړي خلک عزتمندو شیطان عبادت شروع که خلکو عزت د شیطان بندگی خواهش پرستی انتها دا ده چې آخر به د شیطان بنده جوړي عزت زړه دې خوشحاله شي دا جنت ده چې خپوي وي دا دوزخ ده حقیقت د جنت او جهنم دا نه پیژنې عزت بلکې د زړه خوشحالي او خفګان ته د جهنم او د جنت اطلاق کوي عزت نو انسان دومره قیمتي الله پیدا کړی ده په کشمکش کې د عزتمند دنیا کې امتحانات دي زلازل دي واقعات دي مجادلې دي د وجه دا د عزتمند چې انسان د مجادله او د مسابقې او د کشمکش له وځي عزتمند دی الله دربار ته او جنت مستحق وګرځي عزتمند ځکه الله پیدا کړی دنیا کې دې لپاره چې دا انسان د الله پاک بندگی وکړي عبدالله بن عباس فرمایي لیعرفون ای لیوحدون چې الله پاک یو وګڼي الله پاک وپېژني دې لپاره الله پاک د انسانان پیدا کړي خوراک لپاره نه خوراک لپاره په دې دریاب کې دومره غټ غټ کبان دي عزتمندو چې ټنونه خوراک په ورځ په ټیم کې کوي لیکن اشرف المخلوقات نه دي اولئکم خیر البریه بهترین مخلوقات نه دي عزتمندو ځکه چې دا په ډېر خوراک سره الله سړي له عزت نه ورکوي اشرف المخلوقات نه جوړیږي که په قوت کې زوریانو کې الله ډېر طاقت ورکړی دی ډېر طاقت اچولی لیکن الله دې ته هم خیر البریه نه دی ویلي الله چې انسان په خوراک کې کمزور په طاقت کې ډېر کمزور خلق الانسان ضعیفه
انسان الله ډیر کمزور پیدا کړي، لیکن اشرف المخلوقات اولئک هم خیر البریه. په دې بریه په دې اوچه کې چې څومره مخلوقات دي په دې ټولو کې بهترین هغه دا انسان، بیا په انسان کې مسلمان د عزت خوند اې د بهترواله اې د عزت په څه شي کې د عزت خوند. دا ټول خبره چې راتاوه کې دا ټول دا جوړیږي چې انسان خپل مقصود چې د الله پیژندګلوي او تعارف د او پیژنې عزت خوند الله او پیژنې انسان په دې سره قیمتي کیږي. ولې؟ ځکه الله ډیر قیمتي چې الله سره د تعلق شته به قیمتي کیږي. دنیا ډیره ذلیله چې دنیا سره ونخته ته ذلیله کیږي. دا قانون ده چې قیمتي سره سی سره ملګری شي قیمتي کیږي با، او ذلیل سی سره ملګری شي ذلیله کیږي با. الله ډیر قیمتي ذات ده. د الله د تعارف د وجه نه انسان ته یو قدر او قیمت حاصلېږي. سعد بن معاذ چې کله شهید شو، منافقینو چې څومره سپکه جنازه ده، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دومره ملایکې راکوزي شوي چې ځمکې کې ځای نشته د جنازې ته، او د جنازه ملایکو اوچته کړي. اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ رضی الله عنه. دی الله عرش خوځېده کله چې معاذ رضی الله عنه شهید شو. سعد بن معاذ عزت پوندو یو مقام و دی الله عرش یو الله یو په قدر پیدا څومره عظیم مخلوق ده دی الله ادم را ورکوټي مخلوق په شهادت سره دی الله عرش خوځيږي. یو مقام درلود د انسان عزت یو چتیږي هغه دربار ته دی الله عزت پوندم مقرب بنده جوړیږي. یا عزت پوند چې خواهشات په روان انسان قارون بارزه کې راځي یتجلجل فی الارض الى یوم القیامه ازمکه تل ته برواني تر قیامت پورې برواني. یا داسې تاخانه ته نباسي چې الله یې هیر کا، یا داسې مقام ته رسي چې الله یو پیژنده چې تصور نشي کېدلی. عزت د الله پیژندګلوي دا اصل ده پیدا کړی عزت پوند الله دې لپاره چې الله او پیژنو خپل خالق پیژنو. چا چې عزت پوند سوچا غوړي استعمال کړي کوچ او چې پیژنې حقیقتا او چې مال ور سره یو دا سوچا غوړي او عزت پوند د ګټې فواید ورته معلومي، یقینو کدا نور غوړي استعمال کړي. خو چې مال ور سره او د دې سوچا غوړو فواید ورته مخې ته او ګټه مخې ته پیژنې، بیا نور سيزونه خل نه استعمالوي ځکه اصل ده. یقینو چې دنیا کې خلکو الله او پیژند الله عزت پوند د نور معبودان باطله چې څومره خلکو جوړ کړي کدی خو ته ضرورت توجه د انسان لاړ شي. خو افسوس صد افسوس چې عزت پوند په دې کائناتو کې دا قیمتي عقل باندې خلکو الله ونه پیژند. څوک کانو له سجده کوي، څوک بتانو له سجده کوي، څوک عزت پوند د اور عبادت کوي، څوک د شیطان عبادت کوي، او څوک د اوبو عبادت کوي. کم یو سی چې په ظاهر نظر ورته غټ ښکاره شوی هغه عبادت خلکو په دنیا کې شروع کړې ده. الله چې یو صفت پکې نشته عزت پوند په دې مخلوقاتو کې نشته، په دې مخلوقاتو کې نه دی عزت پوند یو ذاتی صفت نشته، ذاتی صفت چې په خپل کې یو صفت چې صادره کې عزت پوند دا پکې نشته. دا ټول کم صفات چې په دې مخلوق کې موجود دي دا دی الله پاک دی ورکړي دی وجنه په دې کې دا صفات موجود دي عزت پوند. کنه انسان ذاتی محتاج ده، صفتی محتاج ده، ازل نه دا محتاج ده عزت پوندو چې کوم وخت نه مخلوق الله پیدا کړی دا محتاج او فقیر ده په هر چیز کې عزت پوند، که په ذات کې وي که په صفاتو کې وي دا محتاج ده. یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحمید. الله فرمایي ټول فقیران سي خلکو، الله غنی بادشاہ ده. عزت پوند سره چې خان غنی و پیژني کنه فقیر نه سوال نه کوي. خو شرط دا چې غنی پیژندلې دی ورکړو والای بیا فقیر نه سوال نه کوي. چې یو سړی غنی پیژني نه بیا به فقیرانو ته لاسونه وګد کړي. یو سړی چې الله او پیژند الله یو پیژند بیا الله شان د کبوت قبر پیر مرید ته دوی سجده وکي، لیکن دوی الله نه ته پیژندل چې الله څوک ده. نو ځکه عزت پوند د انسانانو د پیریانو پیدایش په دنیا کې دی الله بندگی دی الله تعارف دی الله پیژندګلوي ده چې الله او پیژنو عزت پوند. دا دی الله په نظام کې چې ګډوډ ښکاری دی الله په نظام کې چې دا عدل ختم شو دنیا د ظلم نه ډکه شو. دا لوی علت څه شی دی عزت پوند؟ لوی علت دا چې دی الله په قانون فیصله نه کوي کوم چې د عدل قانون دی عزت پوند. ا د مخلوق خود ساخته قانون نه دی عزت پوند. دی الله شان چې مخلوق یو قانون جوړ کړي
یا لکه چې انسان د سبا ورځې په حالاتو نه پیږي، انسان چې د خپل خیر شر مالک نه وي او یو شی باندې نه پیږي دا زما په خیر ده که شر، د قانون به څه قانون چې عزت پوند د ملک کې نافذ کیږي دنه د خیر خوريږي عزت پوندو. افسوس دا ده چې الله قانون خلکو نه پیژني، الله مو نه پیژنو نو قانون به څه پیژنو. مخلوق قانون جوړ کړي د ظلم او په خلکو رایج کړي په دې نه د عدل خوريږي. ناشنا خبره خدا ده، سړی یو ګندګي په ځان وموږي او بازار ته وځي چې لکه مانه د خوشبويي خوره شي، لکه ستا دماغ کار نه کوي، خلکو باندې لیونه ګمان ده. په یو ځای کې د الله قانون څوک مني نه او نه جاری کوي، نه د لپاره کوشش کوي او په ملک کې د عدل راښکاره شي، دا چیرې نشي کېدلی. عزت ګندګي په ځان باندې موږي او دا نیت چې خلکو کې د خوشبويي راښکاره شي، خوشبويي خوره شي، دا چیرې امکان نه لري. عزت د الله په قانون کې عدل ده، د الله په نظام کې عدل ده، عزت پوندو انصاف ده. نو مقصود د الله پیژندګلوي د الله تعالی څوک دی. عزت الله کوم صفاتو مالک ده. مشرکین له صف لنا ربک، پیغمبر د خپل رب صفات مونږ ته بیان کړه. مونږ خو کاڼي وتراشو او لرګي وتراشو او د دې بندګي کوو. عمر فرمایي چې کجورو نه بمزړې راوېستلې او بم غاګل او عزت پوند یو بت بم جوړ که سجدې به مله کولې او چې کله وږي شو خوړل بم. دا خو زمونږ رب ده، ستا رب څه شي نه جوړله. دا څومره ناقص العقل انسانان عزت پوند چې په خپل لاس شی جوړ کې تی خالق یې ابې عزت پوندو چې کوم مخلوق د تا پیدا کړی ادې له سجده کول. لخلق السماوات والارض اکبر من خلقهن ولكن اکثر الناس لا يعلمون. الله د زمکو د اسمان پیدائش ډېر غټ ده د خلکو د پیدائش ته، لیکن اکثر خلک په دې خبره نه پیږي. الله دا ټول نظام ما پیدا کړی، ارونی ماذا خلقوا من الارض. تاسو راتوږي چې د تاسو معبودانو په دې نظام کې څه شی پیدا کړی. عزت پوند منګ الله پیدا کړی. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم. منګه مخکینی ټول الله پیدا کړی. الله فرمایي چې تاسو راته دا خبره وخی چې تاسو معبودانو په دې نظام کې څه شی پیدا کړی. یو نور پیدا کړی، یو سپوږمۍ پیدا کړی، یو انسان جوړ کړی، څه شی پیدا کړی. خپل انسان دا الله پیدا کړ. فی انفسکم افلا تبصرون. الله ځانونو ته وګورئ، لږ عقل نه کار واخلئ. ته چا پیدا کړی؟ دنیا عزت په څومره ترقی وکړله، یو انسان دې جوړ کړي کنه که جوړ کړي کمپیوټري انسانان بیا هم په بټونو باندې به کار کوي، لیکن انسان هر پرزه کمپیوټري دی. عزت الله شان د سترګو نظام چې وګوري کنه په ساينس کې وګوري، طب کې او نور علمی مطالعه دی وکړي چې د سترګې څومره قیمتي او څومره کمپیوټري نظام کومې خواته جګوري بغیر د لاس د ګوتو د اشارو نه سترګه خواته اوړي راوړي د الله پاک جوړه کړې ده. وجود د انسان دا ټول عزت په ماشومان کله کله بازار کې ګوډیانې علي پلاستیکي تاسو وګورئ، د سترګو له وګورئ، د خپل وګورئ، د لاسو له وګورئ او د الله پاک پیدائش د الله پاک د جوړ کړي نظام له وګورئ. عزت ولکه الله صبر له اخکار ذات چې دا بیا هم څوک نه پیژني. الله کل انعام بل هم اضل. زناور نه دي، زناور هم دا خلق بد اولئک هم شر البریه. الله بدترین مخلوقات هغه دي چې الله نه منکر خلق دي، الله نه مني. او تاسو پلاستیکي انسانان هم لیدلي، کمپیوټري انسانان به هم لیدلي، کارټون کې به هم لیدلي ډېر ډېر چې انسانان څنګه کار نه کوي، لیکن ښکلی انسان د انسان د چې الله پیدا کړي. تاسو کپړې ماشین د فیکټري خوا کې تېر شي دومره ګړزاري چې د الله شان د دماغ به کار نه کوي، شور به وي. د انسان په خېټه کې څومره عجیبه نظام ده، د غوښې نظام ده، هر شی چې پکې واچي هضمېږي، د الله شان د کشور پکې واوري. کله کله ګډوډ راشي، یا به د ډېره خوړلې یا به د طبیعت نه خلاف شی خوړلې ګډوډ به وي. باقي د غوښې نظام ته چې وګوري چې هاضمه راولي، د اوسپنې نه جوړ نه ده، لرګي پکې نه دي لګېدلي، په کار دا چې کلکې اوسپنې په دې خېټه کې الله لګولې وي او دا سخت سخت څیزونه پکې میده کوي، لیکن بغیر د عزتمندو ناشنا نظام د ګډوډ نه، بغیر د څه شور نه یو ناشنا عجیبه نظام روان ده دننه. د الله پاک پیدا کړي دي. عزت
د عزتمنو د دنیا کې دا میوې تاسو وګورئ فروټ تاسو د جوسونو دکان کې عزتمندو کیلې وګورئ چې کوم پلاستیک نه جوړ شي امونه وګورئ سیب وګورئ یا لکه دې باندې مې یو چک ولګاو اصلي کیلو مڼو باندې مې یو چک ولګاو عزت چې انسان څه شی جوړي الله پاک څه شی جوړي عزت ارونی ماذا خلقوا من الارض الله تاسو یو شی وکړي چې د خلکو د ځمکې کې پیدا کړی ده دغه پلاستیکي میوې دي عزت پند خوري کنه عزت ها خوانشته به کې رنگ بوی شته څه دي به کې عزت پند امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء دی برنه بارونه سوق کې زمکه او اسمان چا پیدا کړی فانبتنا به حدائق ذات بهجه دا باغونه تاسو چاره پیدا کړی دي ما کان لكم ان تنبتوا شجرها ټول انسانان یوونه نشي پیدا کولای ا اله مع الله یا الله سره بل اله شته نشته عزت د الله ذات موجود دی عزت پند الله خپل ذات ده الله شته عزت پند په دې کائناتو کې په دې نظام کې الله شته یو چلون کې چې دا نظام چلی درته عزت دهریانو دماغ خراب شو چې الله نه منکر دي عزت پند نسبت طبیعت ته کې ماده ته کې چې ماده د صرف ماده نه دا شیزونه پیدا طبیعت داسې ده چې پیدا شو او مړ شو ختم شبیر تر پورته کېدل نشته دوی دماغ خراب شوی دهریانو کې عزت پند عقل نشته نو الله دې هر چیز نه ښکاره دی یو باندې چې نه چاته پوښتنه ته الله په څه پیژنې وای الله ز په دې پیژنم چې وای البارة تدل على البعير پچ ته چې ګورم په دې لار باندې وښ پچ پرتی دی ما ته پته لګي چې په دې وخان تیر شي واثار الاقدام تدل على المسير د خپې منډاونه چې ګورم دا دلیل په دې چې انسانان تیر شوي فالسماء ذات الابراج والارض ذات فجاج والبحر ذات امواج فكيف لا تدل على سميع البصير د اسمان کې دا برجونه زمکه کې دا لارې او دریاب کې دا دریاب وبچی چپی وهي موجونه کوي دا سمیع بصیر باندې دلالت نه کوي ستفون پچ بغیر د خنشي کېده د خپې قدمونه بغیر د انسان نشي کېدل دومره نظام چې چلیږي بغیر د الله کېدل شي ستفون الله شته موجود ده افسوس عزت پوند چې د عقاید کتاب په مدرسه کې نه کور کې به عزت پوند عقیده د کم ځای نه یاس کفر کې از کعبه برخیزت در کجا امانت مسلمانی چې د مسجد نه کفر راوځي په کور کې مسلمانی کم ځای کې پاتې کیږي عزت پوند منطق و فلسفه حکمت یونان هغه قاید دي چې زمونږ د علماو عقیده برباد کړل عزت پوند اوس هم خلک په دې کلک نه ختی دي عزت پوند د الله تعارف یو ناقص تعارف کوي الله نه جوهر ده نه عرض ده نه ښکته ده نه پورته نه ښي طرف نه ګس طرف نه مخامخ نه شاته دهریان ویل چې یو شی د شپږ جهتونو نه خالي دا عدم ده نشته مونږ لپاره ښه ثبوت ده چې الله په نظام کې نشته نه په دې دنیا کې شته عزت پوند چې یو شی شپږ طرفونو ته نه چېرته ده نشته که نه عزت نه جوهر ده نه عرض دی لکه جوهر و عرض باندې عوام څه پوهېږي د الله تعارف په قرآن کې داسې الله تعالی کړی زه داسې یم نبی علیه السلام د الله تعارف داسې کوي چې نه جوهر ده نه عرض عوام جوهر و عرض څه پېژني افسوس دا د عزت پوندو چې الله ونه پېژنې که نه هغسې په ګډ وډ به سر کېږي که نه دا کفر چې بعض په اسلام په قوانونو اعتراض کوي دا په اسلام څوک اعتراض نشي کولی عزت پوند د الله شان چې موږ ځان ته مسلمان وي دا عزت پوند هغه ظلمونه باندې اعتراض کوي چې زموږ په معاشره کې چلیږي د پښتو د وجې نه چلیږي نه د اسلام د وجې نه عزت په دغه خلک اعتراض کوي په اسلام عزت پوند څوک اعتراض نشي کولی اسلام یو ښکلی قانون دی عدل د انصاف قانون ده کوم ظلم چې زموږ په معاشره کې موجود ده قومي لساني دا ظلمونه دي عزت پوندو دا قرآنی ظلمونه نه دي نه مذهبي مذهب نه مراد اسلام عزت پوند نو خلکو عزت پوندو په حکمت یونان فلسفه او منطق کې خلکو ته څه شي خو دا په مدرسو کې ویل کېږي او داسې عقیدې هم د خلکو جوړې دي یو ځای کې بیان کو د آیت ملو سورت ملک د آیت امنتم من فی السماء ام امنتم من فی السماء یرسل علیکم حاسبا فستعلمون کیف نذیر د قرآن آیت د سورت ملک مال تاسو په امن کې اسې هغه ذات چې بره چې لاس په داسې شورې شروع کړي چې الله ته فوقیت ثابت کړي الله ته بره منې نه مال قرآن کې الله ویلی دي لکه دوی په منطق کې نه دی ویلی الله چې ځان کوم ځای کې معرفي کړي هغه خبره چې ته کوې او دوی د منطق او حکمت یونان دومره دوی په باندې غالبه ده چې د قرآن سره ټکراو جوړې قرآن پې ساقطوي
دا دوی عقاید دي عزتمن. ډېر افسوس عزتمنو چې داسې خلک الله ته بس الله تعارف بس خلکو ته وکړي. هر چېرته خود ساخته قوانین په دې ملکونو کې چلیږي او خلک چې اعتراض کوي په دې مسلمان باندې، حال دا چې د ځمکې په یو سر کې عزتمند په اسلامي قوانینو باندې نه فیصلې شته نه احکامات شته عزتمند. اعتراض عزتمند په اسلام نشته. یو دا چې عزتمند الله موجود ده الحمدلله، موږ دا عقیده لرو موږ مسلمانان دي الله فضل و کرم سره چې دا الله موږ ته احسان کړی ده، یو خوږ احسان الله په موږ دا کړی چې الله خپل تعارف موږ ته نصیب کړی عزتمند. یو ذات قایل چې د ځمکې او اسمان مر سپوږمۍ ټول نظام پیدا کړی الحمدلله. د مسلمان عقیده ده چې یو ذات باندې قایل چې هغه الله پاک ده. دې ته توحید ربوبیت وایي عزتمند چې الله به مني او دې ته د الله تعارف پیژندګل وي. دی الله طرف ته پیغمبرانو دعوت چلوي عزتمند، دی الله طرف ته. دا څومره انبیاء علیه السلام چې دنیا کې تاسې نمونه اورېدلي دي، 1,400 یا 2,00,000 بل روایت کې راځي کم و بیش، دا ټول انبیاء دې توحید طرف ته دعوت چلولی دی عزتمند. توحید الوهیت، توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات، انبیاء دعوت چلولی دی عزتمند. ځکه چې عالم الارواح کې الله دا ټول روحونه را ژوندي کړل او دا یې فرمایي چې الستو بربکم، ایا زه ستاسې رب یم که نه؟ ټول قالو بلا، ته زموږ رب یې. لیکن دنیا ته رالو عزتمند یوه وعده م یاده نه ده، هر چا نه له یاده وته. دا خو لا ډېره لرې وعده وه. یقین وکړه که موږ ته خپل ماشوموالی په یاد وي که نه، مور ته یې م رودلی لیکن هغه موږ ته په یاد نه ده. د چې 20 کاله مخکې 30 کاله مخکې خبره موږ نه هېري، نو 1000 کاله مخکې خبره موږ ته په یاد وي. یو عالم باره کې راځي هغه کتاب کې لیکلي چې کومه وعده موږ عالم الارواح کې الله سره کړې هغه اوس هم راته په یاد ده. وایي کله چې فطرت سلیمي پاکي ګناهونه نه یې کړي، فطرت چې کوم فطرت باندې الله انسان پیدا کړی په دې پاک هغه وعدې ته نه هېرېږي. دا د ګناهونو د وجې نه عزتمندو دې وجې هغه وعدې موږ نه هېرې شوي دي. لکه یو ځای کې خړه دوړه پرېوځي حقیقت نه ښکاري، زموږ په دې زړو باندې دومره خړه دوړه پرېوته ګناهونه چې حقیقت هېر شو موږ نه. د انبیا علیه السلام دی الله طرف ته دعوت چلوي عزت دی الله د تعارف پیژندګلوي لپاره چې کوم مقصد لپاره پیدا شوي. قبر کې چې انسان ځي اولینی تپوس دی څه شي کېږي عزتمندو؟ من ربک، دا اولینی تپوس د هر څیز نه مخکې. ولې؟ مقصود دا ده بچی دکان له ولګي چې بچی دکان نه چینی راوړه، دی الله شانه چې بچی دکان له لاړ شي چینی راوړي که نه. په دې دکان کې بس 100 قسمه سوداګانې نورې موجودي، لیکن پلار هغه څیز تپوس کوي کوم مقصد لپاره چې بچی دکان نه لېږلی. دا نه چې بچی الوګان ټیپور پاپړ ماپړ چاول چینی دال دا څنګه چل دال مال دې تپوسونه نه کوي ځکه بچی دې لپاره نه ده لېږلی. د الله تعارف پیژندګلوي لپاره الله دنیا ته رالیږلي. لکه په دې کې ښایسته ښایسته ښځې به الله موږ له راکړي، بچي هم راکړي، قوم قبیلې، او په دې کې خوراکونه هم دي، بنګلې هم دي، ګاډې هم دي ښکلي ښکلي. الله دې د یو تپوس موږ نه کوي. هغه بېله مسله د حساب بیل شی ده، لیکن کوم مقصد لپاره چې الله پاک دنیا له رالیږي د رب پیژندګلوي دا تپوس به الله قبر کې کوي. اولین ځل چې څه له رالیږلي یو د الله پیژندګلوي او تعارف، نو من ربک، رب دې څوک ده؟ هغه څوک دا جواب نشي ویلی چې عزتمندو مصیبت تکلیف پریشانی په وخت کې غیر الله ته آوازونه کړي دي. د رب پیژندلی نه ده چې کومو صفات والا. نو هغه انبیا علیه السلام دی الله طرف ته دعوت چلو چې خلکو هغه ذات ومنه. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذي خلقکم، هغه ذات بندګي وکړي چې تاسې پیدا کړي یاست. د دې ته دعوت چلو او د انبیاو عقیده هم داسې کوم څیز لپاره دعوت چلوي. کله کله عزتمندو زمونږ خبرې د عمل نه خلاف وي، زمونږ د زړه عقیده او اعتقاد د عمل نه خلاف وي. لیکن پیغمبران داسې نه دي عزتمندو. پیغمبران چې کومې خبرې له دعوت چلی 100% دوی په زړونو کې دا خبره پرته وي عزتمندو. لکه دې پیغمبرانو به الله طرف ته دعوت چلو په آخر کې به عزتمندو په دې پیغمبرانو ناشنا امتحانات رالل. په آخر کې چې عملی د خولې دعوت خو چلی ده چې هر مصیبت تکلیف پریشانی په وخت کې الله ته آواز کړه،
اوس پریکټیکل عملی الله پاک نمونه خي چې پیغمبر کوم خبره له دعوت چلی دانه چې پخلی کې دا خبره شته په عمل کې نشته عملی میدان هم ګوري عزت مند هر نبی دا دعوت چلوله انبیاء کې داسې نبی څوک نشته عزت په څوک ثبوت پیش کی چې عزت په دا نبی دعوت نه ده چلوله هر انبیاء چې کوم مقصد میشن لپاره الله دنیا ته را لېږلی خپل میشن مقصد پورا کړی یو د هغه انبیاءونه یونس علیه السلام یونس علیه السلام دعوت چلو دی الله طرف ته دعوت چلو قوم نه مایوس شو نه امید شو د الله شان د هجرت شروع کې هجرت بغیر د حکم دی الله نه الله پاک امتحان پہ راوست توحید ته دعوت چلو دی الله وحدانیت ته دعوت چلو عزت پوند امتحان پہ راغې کشتی کې سواره شو کشتی درانه شو وګدا واقعیا دی الله شان دا کشتیبان ولې چې یو کس به دریاب ته لړکو ځکه بغیر د دینه کیږي نه یا به ټول مړ کیږو یا به یو کس قربانی ته پیش کو خسړې واچول لکه څوک به راوځي هر یو خو تیار نه خسړې واچو د یونس علیه السلام نوم راوت د الله شان دریاب ته لړک چې دریاب ته لړک یو غټ کب راغی عزت پنو د وی خور تیرې که خېټه کې دن هلکه اوس به څه کوې قرآن کې دا ترجمې سره ډېر ویلي علم شته عین الیقین نشته نه حق الیقین شته علم یقیني څه ته وایي عین الیقین لکه دې خبرې واقعیا موږ ته علم شته بیانو کې هم ډېر دا علم شته دې ته علم الیقین وایي په علم کې هم شته دا خبره عین الیقین دی چې سړی په سترګو ویني چې یو غټ کب راغی یو سړی خېټه کې دننه دې ته عین الیقین چې سترګو دې دا ویلي ده حق الیقین دی ته وایي چې خپله د مۍ په خېټه کې دننه شي یقیني خبره شوه اوس دا کیفیت حق الیقین ته رسول چې لکه زمونږ په زړه کې دا یقیني دی دې خبرې دا لږ یو کیفیت غواړي عزت از قصو کې خو معمولی خبره ده لیکن زه عزت پوند یو خوبو کې لاندې بیا خپې د خېټه کې دننه عزت پوند څوک به دې بچ کې دی وخت تا خو دې خبرې له دعوت چلاو چې د هر مصیبت تکلیف پریشانی پوښ کیو الله تبا आवाज کې حاجت روا مشکل کشا زید خاص د زاری پټولو حاجات او مشکلاتو کې یو الله پاک دا اوس عزت پوند چاله आवाज کې عملی امتحان الله پان بیا وراوس لکه دې وخت आवाज سو غوري دیو بولند عزت پوند او आवाज راوځي عزت پوند کله کله سره بولند غپو وهي आवाज کوند راوځي आवाज بسنګ راوځي یو مسله بل چې د مې په خېټه کې شی عزت پوند دا بل مسله دا خو ډېر لري امتحانات زده سو واقعیات خو ډېر راغلي چې لکه فلان کې وبو کې غرق شو ورک شو بس ډېر زرګونه واقعیات هم ډېر لیکن دا چې د مې په خېټه کې بیا ژوندې پروت او د وتلو سه امکان گنجائش نشته لیکن چاته په توجه کې دی ټیم کې اوسنی دور سره ولګوي عزت پوند مثلا ټیکنالوژي د دنیا ترقی کړې ده یونس علی السلام په جیب کې مثلا موبایل دراوای خسیاله کا چرته پولیس ته نمبر ملاوږي چې لکه زه د مې په خېټه کې مرا ورسېږه یا لکه کم ځای ته در ورسېږم په دریاب کې کم ځای معلوم ده کم ځای نوم وچه کې غزا خلکو نمونه یې خېدي یو ټاون جوړ کې خپل نامو باندې کې عزت پوند یا لکه دریاب کې د چا په نامه کې بیا زه عزت پوند ځای معلوم شو یا لکه کبان ډېر دي کم کب په خېټه کې لمبر پلیټ سودا لمبر سودا یا لکه دا به څوک پیدا کړي عزت دی الله شان ده پته نه چې د اوبو کې سیګنل کار کوي کنه کې عزت د دنیا ټیکنالوژي به خبره نه عاجزه ولیکن دی الله قدرت دی الله طاقت دی الله علم هر چیرته د انسان سره د عزت هیڅ چیرته دی الله قدرت او د علم د انسان نه بهر نه ده دی الله ذات برا علم او قدرت دی الله پاک هر ځای کې موجود دی عزت پتا پوي کده مې په خېټه کې کده دریاب کې دنه نه عزت په دې ټیم کې یونس علی السلام په دنیا کې د خبره له دعوت چلاو و سم د مضبوط یقین لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين چې الله ته پاک دی عاجزینا هر قسم عاجزینا چې یو مخلوق دی ورک شي په دریاب کې تا ته پتهونه لګي دینه پاکي او دینه پاکي چې یو مخلوق سخت تکلیف او مشقت کې او ته نشي بچ کولای دی عاجزین الله ته پاک لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين یله دی عاجزین پاک موږ د خپل حصے نه کمون کیو موږ بچ کی
الله فرمایي که چېرته یونس علیه السلام دې ټیم کې ما ته توجه نه وه کړې للبث فی بطنه الی یوم یبعثون تر قیامته به د مۍ په خېټه کې پروت الله بچ کې کنه عزتمند توحید الوهیت عزتمند چې رب دې وپېژانده د ټوله بندګي به دې ته کې عزتمند دعا عبادت ده او دا الله به ته پېژنې چې الله څنګه حفاظت کوي دنیا ته د رالیږلو مقصد د الله د حفیظ حفاظت یو صفت به ته یاد کې عزتمند چې الله څنګه حفاظت کوي په کوم ځای کې الله حفاظت کوي څنګه خبرې الله اوري هر خبره باندې الله پوهېږي هر ژبه باندې په دنیا کې ډېر تکړه انسان یو 15 شپږ ژبې ورله ورځي او ډېر تعلیم یافته سړی ده 15 شپږ ژبې ورله ورځي دنیا کې 3080 ژبې دي 3080 په دې ټول الله پاک پوهېږي حدیث کې راځي د قیامت پر ورځ هر انسان سره الله خبرې کوي لیس بینه و بینه ترجمان دی الله او د انسان منځ کې ترجمان نه چې لکه چاینا والا پښتون والا ترجمان راشه فارسی والا راشه دا ترجمانان مرجمانان نشته الله هر یو سره برای راست خبرې کوي عزت لیس بینه و بینه ترجمان د الله او د سړي منځ کې ترجمان نه یې عزت الله پوهېږي که نه عزت پوندو په ژبې پوهېږي आवाज اوري عزت پوندو عائشه رضی الله عنها فرمایي چې یو زنانه راغله نبی صلی الله علیه وسلم ته د خپل خاوند باره کې شکایت وکړه او زه خوا کې ناست وم د الله شان ده چې بالکل په یوه خبره پوه نه شم چې دا زنانه څه شی وي وایي عزت پوندو سمدستي آیت راغی قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله اے پیغمبر یقینا الله دې هغه زنانه خبرې واورېدلې چې تا ته کولې د خاوند باره کې عرش د بره نه الله دا ټولې خبرې واورېدلې ما تعجب وکړو چې د زنانه په خوا کې زه ناستم په یوه خبره پوه نه شم د عرش نه بره هغه خالق چې ځمکې او اسمانونه پیدا کړي په دا ټولو خبره پوه شو لکه رب خو دې ته عزت چې 3080 ژبې دي په دې ټولو پوهېږي دې ته رب ویل کېږي دې ته الله ویل کېږي دې ته معبود ویل کېږي عزت داسې معبود خلکو دنیا کې ونه پېژنده عزت کوم مقصد لپاره چې پیدا شوي دي چې لکه زمونږ رب څوک ده زمونږ الله څوک ده الله فرمایي دا خو یونس نبی ده پیغمبر ده که چېرته یو ادنا مسلمان نه ده مسلمان ګناهګار مسلمان ما ته آواز وکړي وکذلک ننجي المؤمنین مؤمنانو ته هم داسې نجات ورکوم لکه څنګه چې یونس علیه السلام ته مې نجات ورکړی ده دا وعده موږ سره الله کړې ده عزت دا د حفاظت وعده د نگهبانۍ وعده د مصیبت په تکلیف په وخت کې د بچاو وعده الله موږ سره کړې ده او دا هله کېږي چې سړی خپل الله وپېژني که نه چې الله دې نه یې پېژندلی یقین که دې وخت کې الله درته پېژني ډېر د پخوا جهالت ډېر یا پیره بابا را ورسېږي یا لویه ځوانه را ورسېږي هر چا هر کلي کې شیخ شمس الدین دې الله وبخي وایي ما فی بلدة فی افغانستان الا ولها آلهة تعبد یو کله نشته په دې وطنونو کې عزت پوندو مګر دوی لپاره یو الهه ده چې بندګي کېږي عزت هر یو کلی هر یو قریه ځان ته یو معبود جوړ کړی چې د مصیبت تکلیف په وخت کې ورته اوازونه کولی عزت هغه تاسو ته پته ده چې پخوا څه حالات و عزت یا لکه دا الله موجود چې په هره ژبه پوهېږي دا الله موجود چې هر اواز اوري هر چېرته چې داسې ښکلی الله پرېښودل او عزت پوندو د الله شان اسې عقل تقاضا ده د عقل چا کې چې دماغي چې دې ځنې یو اشنغرۍ کې یو کس ولاړ یې اشنغرۍ کې ورله آواز وکړي یقینا که آواز دې واوري بغیر د اسبابو نه چې په ژوندۍ په اشنغرۍ کې کار کې نږدې ځای نه ستا آواز نه اوري او چې قبر کې خښ کې خاورې پې واچې نه غوږ کار کوي نه سترګې کار کوي نه لاس نه خپې او دې ځنه عراق کې دفنې خاورې دې پې اچولي او دې ځنه ورله آواز کوي چې یا پیره بابا را ورسېږي دا به ډېر بېوقوف نه وي دی الله په نظر لیکن دا خلکو عقیده ولې جوړه شوې راز په دې کې څه شی ده چې دا عقیده خو هم شته چې دې ځنه اشنغرۍ کې د ماشوم هم دا خبره پوهېږي بېوقوف هم په دې خبره پوهېږي هر یو په دې پوهېږي چې اشنغرۍ کې یو سړی ولاړي روغ جوړي आवाज ورله وکړي پې نه پوهېږي او نه ورله آواز کوي څوک او دا کومه عقیده ده عزت پوندو چې دې ځنه په عراق کې یو سړی دفن شي مړ شي خاورو لاندې بیا ورله آواز کوي پوهېږي دا عزت پوندو کوم ځای نه دا عقیده راوتې ده دا د تصوف د ګنده عقیدې نه عزت پوندو پیري مریدي لاین نه ده دا تصوف والا چې کوم خلک ځان اوس هم بیعتونه کوي عزت پوندو دې پیرانو سره
او دا په حق ځان ګڼي عزت پوندو هغه د کفر او د شرک عقیده د چډیر انسانان په دې نه دی پوي او په دې کې اخته دي په تصوف کې پیری مریدي لاین کې دوی دا عقیده ده تصوف په کتابونو کې دا لیکلي دي چې اولیاء کرام په ژوند کې د سیدی لکه توره چې په تیک کې هیڅ کار نشي کولای او چې کله دا بزرگان اولیاء کرام وفات شي دوی حرکات دومره تیز شي لکه څنګه چې توره د تیک نه راوباسي نو چې کله معاشره کې د غلط کتابونو د خلکو عقاید جوړ کړي دا معنا چې توره په تیک کې کار نشي کولای چې تیک نه دی راوویستله بیا ډیر کار کوي دا معنا چې ولی په خپل ژوند کې دومره فعالیت نشي کولای چې پس مرګ کوي نو خلکو د شرک لاره خلاص کړه کنه عزت پوندو خلک په هغه عقایدو باندې دي کنه عزت پوندو خدا دی الله صفت د چې خلکو مخلوق لور کړي شرک هم دی ته وي دا عزت پوندو د مشرک په دنیا کې نشه دی الله په شان ته یو بل شی جوړ کړي الله په شان ته یو بل بت جوړ کړي دا نه بلکې دی الله کلی صفات مخلوق لور کول دی ته شرک وي چې الله هر چیرته خبر اوري پیر بابا مر چیرته خبر اوري الله پاک بچي ورکولای شي پیر بابا هم ورکولای شي الله پاک بیماران خو کولای شي دا قبر زیارت هم خو کولای شي د ته شرک او کفر وي شرک او کفر د ته نو چې الله په شان ته بل غټ بوت جوړ کړ دا الله سره شریکان دي شرک په صفاتو کې جوړیږي عزت په شرک په ذات کې دا عزت په ډېر لږ خلک دي چې دا کار کوي نو انبیاء علیه الصلاۃ والسلام به د خبره له دعوت شلوي عزت او اخر کې په امتحان راغی عملیم خود له ګوره چې نبی په خله چې کومه دعوت چلی دا نه چې په خله کې دا خبره شته په خبرو کې بلکې د نبی په یقین کې د نبی په عمل کې دا خبره موجود دي عزت پوندو موسی علیه السلام پیدا شو ورکوټه ده لوی اوږده واقعه ده مختصر اټکو ته اشاره کو چې مقصود د الله شان فرعون به دا ماشومان حلال کړي ځکه د خوب لیدل چې بن اسرائیل د وجه مزما بادشاہي ختميږي عبد الله بن عباس روایت ده چې 20000 ماشومان حلال کړه 20000 ماشومان دي ظالم حلال کړه او ځان ته ویل چې انا ربکم الاعلى او چت رب خزیمه په دې دنیا کې الله عزت پوندو حکیم ذات ناشته امتحانات راوړي د خلکو ربوبیت پیل کوي چې رب دې ته نو ویل کیږي چې په غیب نه پیږي رب دې ته نو ویل کیږي چې د ماشوم نه یریږي رب دې ته نو ویل کیږي چې په غیب نه پیږي دا رب نشي کېدلی عزت موسی علیه السلام پیدا ک لکه مور ویری د مخلوق د انسان ده هغه تصورات نشي کولای کوم چې الله د پیدا کړی دی صندوق ته مور بزرګ کې الله الهام واچو چې یو صندوق جوړ ک ماشوم پکې واچو وای چو ماشوم حرکت وک دریاب کې الله د وزیر موسی علیه السلام مور تور کې ان رادوه الیک وجعلوه من المرسلین موسی مور مې یریګه دا بز تعالی واپس کوم د کور ته او نبی به جوړو ما لکه د مور زړه او ظاهر نقشه یو شیطا لیکن عزت پوندو شریعت د سه حکم کوي تا دماغ کار خپکیږي نه دا سیاسي خلک نه دي عزت پوندو دا سیاسي خلک عزت پوندو کله تله ته ګوري دی الله تله چې کوم خو درانه شو دی خو زور کوي دا به د چا عقل مني چې عزت پوندو لکه دا څه شه د ماشوم په دریاب کې لړک مودا د رواني بیرته دا عقل مني عزت پوندو بلکې الله فرمایي چې زه به دا ماشوم تعالی واپس کوم کور ته به راولم او نبی به جوړوم شریعت دا وي د عقل نه خلاف د نظر نه خلاف د تولې او د درنوالي نه خلاف مسله ده خلک نن زمانه د تولې ته ډیر ګوري عزت لکه امریکای نه یریږي سجدي ولکه ولې ډیر ګرانه ټکنالوژي دا ور سره عزت لکه تعالی درنه نه ده خو ګوره دی الله پاک تعالی ډیر درنه ده عزت منافقینو ته ویل لکه دوی سره دوستی ولکه نقشان تصيبنا دایره چې وینو کې الله مصیبتونه مونږ تر راسي غم داده الله علیهم دایره السوء په دوی به بد حالات راځي دا الله قانون ده ځکه ته تعالی پیژننه درنواله پیژننه ظاهری لیدلونه متاثر شوي دا د مسلمان صفت مسلمان به جوړ سوچ او فکر ولري الله طرف ته افسوس چې الله هم صحیح ونه پیژنده کنه د دنیا طاقتونه دی الله طاقت مقابله ته کبیت العنکبوت د غړي جولاګي په شان ته عزت پون حیثیت نه لري د ټول طاقتونه ته هغه ظاهري طاقتونه او سو ټینکونه او جازونه او متاثر عزت پون دی الله د لوی طاقت نه تاثر نشته مګي نو دیو جنا چې الله عزت پون دی الله شان دی الله حکمتونه دی الله سمره عظیم ذات د سمره لوی ذات دا صندوق سیده فرعون کوړه نه نس
الله خي چې رب اوس پته لګي چې رب چاته ویل کیږي. تربیت والا څوک ده او څوک د کوم ځای کې تربیت کوي. فرعون کور ته فرعون بیبي آسیه بیبي دا اوچت که او د الله شان دا ماشوم د چا تی نه روي او لکه جاړي. خور ویل چې یو زنانه پېژنم چې تربیت کې ډېره هوښیاره ده، وایي رایه وله خپل مور یې راوسته چې رایه وسه موسی علیه السلام چې مور ولیدله د الله شان ده ته یې وروته خوشحاله شوه. موسی علیه السلام خوشحاله شو. فرعون ویل ته خو ډېره هوښیاره زنانه یې، د ماشوم تربیت په دې کور کې کوه، تنخواه تا لپاره مقرره شو. هغه دماغ چې عزتمنو د موسی علیه السلام قتل لپاره تنخواه مقررولې، دا دماغ نن الله الټه کوي د تربیت لپاره تنخواه مقرره. د الله رب دې ته ویل کېږي او دا هم ځان له رب وایي فرعون انا ربکم العلی، اوچت رب زیمه چې غیب علم ورسره نشته ده. ماشوم نه یریږي، دا نه پوهېږي چې د ما دوست ده که دشمن ده او د ربوبیت دعوې کوي. موسی علیه السلام مور وایي چې زمره فارغه نه یم چې پردو کورو کې کارونه کوم. فرعون وایي چې دا ماشوم کور له بوځه هلته تربیت کو، تنخواه به هلته تاله درځي. یوه وعده انا رادوه الیک وجعلوه من المرسلین، یوه وعده الله پوره کړه که نه. عقل نه خلاف خبره ده که نه چې الله څه وغواړي په دې نظام کې هغه به کېږي. وما تشاؤون الا ان یشاء الله رب العالمین. الله یو څه چې تاسې وغواړئ دا نشي کېدی، څه چې الله پاک وغواړي هغه به کېږي. عزتمنده په دې نظام کې د الله اختیارات چلیږي. الله چې څه وغواړي هغه به کېږي. فرعونیانو په شان ته ډېر باچایان اوسني زمانه کې که ډېر څه وغواړي هغه نه کېږي. زمونږ الله پاک چې څه وغواړي هغه به کېږي. عزتمنده دې ته عملي عقیده وایي، دې ته تصدیق قلبي وایي. عزتمنده چې سړی خپل الله وپېژني. افسوس دا د ټي وي وي سي آر اخبارونه مجلات ټول د مخلوق بزرګي او عظمت بیانې دومره متاثر وي د ټکنالوژي د دنیا نه چې الله شان الله ته هم تصور نه جوړېږي. عزتمنده الله طرف ته زموږ سوچ له سره نه ځي. د ډېرو خبرو د وجې نه عزت په کړو ته د وجې نه عزتمنده د ایمانیاتو مذاکره نشته. عزتمنده د آخرت او د الله مذاکرې وشي. عزتمنده سړي د الله په ذات او صفاتو یقین جوړ شي. علماء دا نشي کېدی چې موسی علیه السلام په دې کور کې یو ورکوټی ځای جوړ کړی پټې ساتلی وایي دا هم کېدلی شو. لیکن د موسی علیه السلام مور به ټول عمر په یاره کې تېره کړې وه چې لکه نن به فرعون راځي، فوج راځي، سبا به راځي. د فرعون د کور نه واپس شو چې یره ورته الله ختمه کړله. خلاصه دا چې عزتمندو لس ځایه شپږ ځایه قرآن کې راځي چې موسی علیه السلام مرګ ته پیش کړی. الله وایي چې ته یې مړ که نه شي مړ کولی، الله بچ کړي. آخر کې عزتمندو بیا سخت امتحان، بحیره قلزم مخې ته دریاب او شاته فرعون، دوه مرګونو منځ کې راغی. د الله شان اوس به چېرته ځې؟ اوس خو ناشنا عملي امتحان راغی. تا خو د عقیدې ته موسی علیه السلام دعوت چلوي چې هر مصیبت تکلیف په وخت کې الله ته رب الله پاک دی، فرعون ته دروغ وایي. دې ته دعوت آخري وخت کې په نبي باندې امتحان خلکو ته ښیي چې نبي په خولې دعوت یوازې نه چلی بلکې د زړه یقین هم دا ده، په عمل کې هم داسې دی. نبي چې کوم خبره په خولې باندې کوي. د الله شان فرعون چې راورسېد قوم ویل چې موسی تا د دا تکلیفونه دي مخکې وروسته دا غم موږ له جوړه. هغوی مه یارېږي الله ما سره ده. دریاب یې ووهه، موسی علیه السلام سره د ملګرو تیر شو او فرعون چې ورورسېد الله دریاب ته ویل حرکت ټول غرق شو. کتود العظیم قرآن کې راځي داسې د اوبه الله ودرول لکه غر چې ولاړي. بني اسرائیل ویل چې لکه دا خو د ربوبیت دعوه کېدی شي چې غوپۍ وهلي په دې اوبو کې پټ شوي، ځکه دا رب ده دا مړ کېږي نه. الله الیوم ننجیک لبدنک لتکون لمن خلفک آیه. نن د بدن ته هم نجات درکو چې رستنو لپاره عبرت چې څوک چې د الهي الوهیت د ربوبیت دعوې کې انجام به دای. لکه مصر په عجایبګر کې اوس هم پروت دی، عزتمندو اوږد پروت ده. عبرت عزتمندو چې د ربوبیت دعوې څوک په دنیا کې کوي سوا د الله پاک نه داسې به ذلیله کېږي لکه څنګه چې دا مخکیني ذلیله شو. محمد صلی الله علیه وسلم یو جهاد نه واپس شو، ونې لاندې دمه شو او صحابه کرام وده دي او نبی علیه السلام توره ځوړنده کړله. یو مشرک ولید چې پیغمبر توره ځوړنده کړه، د الله شان راغی پټ دا توره راواخیسته او نبی صلی الله علیه وسلم چې راویښ شو چې ګوري توره د مشرک په لاس کې ده. دا مشرک نبی علیه السلام ته وایي چې من یمنعک مني، تا به رانه څوک بچ کړي. نبی علیه السلام وفرمایل چې کن خیر آخذ، ښه نیونکی شی دی الله رسوله ما پرېږده. نبی علیه السلام وفرمایل نبی علیه السلام ته ویل چې من یمنعک مني، تا به رانه څوک بچ کړي. نبی علیه السلام چې الله به م بچ کړي که نه. د الله شان د الله نوم اخیستو سره د مشرک لاس ورېږدېده، توره ته یې ولوېده.
نبی علیہ السلام توره راوچته کړه. دې کافر ته چې من یمنعک مني، زمونږ خو الله شته بچ کړم، تا به رانه څوک بچ کړي. ابو سفیان د احد په جنګ کې ویل لنا العزا ولا عزا لکم، موږ لپاره عزا پیرې شته، موږ سره به مدد کوي، تا سره به څوک مدد کوي. نبی صلی الله علیه وسلم عمر ته وفرمایل چې د شرک جواب ورکوئ. سوی مې دی الله رسوله، وایي ورته وایي چې لنا المولا ولا مولا لکم، موږ لپاره الله شته، تاسو لپاره الله نشته، الله به زموږ مدد کوي. وایي مشرک چې کون خیر آخذن ښه نیونکی شه، ای دی الله رسول ما پرېږده. نبي صلی الله علیه وسلم چې ځه پرېښوده. د قدرت په وخت کې معافي دا د محمد صلی الله علیه وسلم اخلاق دی. عزت فتح مکه کې معافي، دلته عزتمندو معافي د اخلاق دی. عزتمندو په کمزوري کې معافي د اخوان نه کوي، په قدرت کې معافي د اخوان کې. عزت یو زوړ لیوه و چېرته پروت و، غاښونه یې راوتي و، خپې کمزورې شوې، منډې نه شوه، ګډې به زې شاخوا سرېدلې. چا ویله چې لیوه دا ګډو ته وګوره ښکار، وینا مړه پردی شی خوراک حرام ده، حرام خوري زما عادت نه ده. لکه چا تعجب وکړي چې دا لیوه کې څومره تقوا پیدا شوه. فارسی کې یو شاعر وی در جوانی توبه کردن خصلت پیغمبری است، در پیری هر گرگ ظالم می شود پرهیزگار. وی په دې ځوانۍ کې عزتمنو توبه کول دا د پیغمبرانو صفت ده، او په بوډاوالي کې هر زوړ لیون هم تقواداره جوړیږي. په ځواني کې ډېرې ګډې ماتې کړي، وایي چې لاس خپې غاښونه کار نه کوي، اوس یې پردی شی حرام ده. لکه په ځواني کې به دې ځان بچ کړی، اوس غاښونه نشته، مزل نشي کولی، منډه کنه دا ګډان خو تا نه عزتمند په تیښته کې ول، اوس یې پردی شی حرام ده. یو سړی زه شراب نه څکم چې نه یي، داسې کمال نه ده چې شراب یي نیز کې، دا کمال د عزتمندو. نو دا د عزتمندو معافي دی ته وایي چې سړی د قدرت په وخت کې معافي وکړي. د محمد صلی الله علیه وسلم عقیده څومره ښکلې عقیده ده. عزت هلکه عملي میدان. ابراهیم علیه السلام اور ته چې نمرود وایي چې څوک به دې بچ کوي. د الله شان د اور د هر نبي آخر کې داسې سخت امتحان چې مرګ او ژوند په کشمکش کې سخت امتحان، د اوبو او د فرعون په منځ کې امتحان، د اور او د نمرود په منځ کې امتحان، مرګونه. انبیاء علیه السلام ابراهیم علیه السلام حسبی الله و نعم الوکیل، الله پاک زما نگهبان ده، الله حفاظت او ډېر ښه ذمه دار الله پاک ده. ای نمرود ستا د منصوبونه نه یریږم، ستا د طاقت نه، حسبی الله و نعم الوکیل، الله پاک نگهبان ده، ذمه دار الله ده. غیرتی الله باندې چې غیرت کې عزتمند الله ډېر غیرتی ده. کله چې گزار که الله فرمایا نار کونی برد و سلام علی ابراهیم، اور یخ شو په سلامتی شو په ابراهیم، اور گلزار شي. عزت دا پریکټیکل عملی میدان عزتمند وي. انبیا چې کوم عقیده خلکو له پیش کوي، الله تعارف پیژنګلوي، الله یې عملی پیراول چې خلکو د خولې خبرې نه دي بلکې عقیدوي انسانان دي. دا انسانان ټول زموږ په سر بهترین انسانان انبیا علیه السلام دي. عزت دا عقیده موږ ته قرآن کې صفا الله ښودلې ده چې داسې مصیبت تکلیف پریشانی په وخت کې سوا د الله پاک ته بل خوا توجه نه کوي. عزتمندو لیکن خلق دی الله شان د قرآن نه لري، خلق هر مصیبت تکلیف کیا پیرا بابا را ورسېږي، یا رسول الله مدد، یا علی مدد، څوک شیعه شو، څوک برلی شو، څوک یو عقیده، څوک تصوف والا، ښکلې عقیده د اسلام پرېښودله. عزتمندو خلک عزتمندو موږ ته دا فرقواریت مذهب پرستي عزتمندو ټولو کې دا نوې خبرې دوی را پیدا کړلې. افسوس خبره دا ده چې لږ چا کې بصیرت یا عقل فرقواریت دی ته وایي چې اصل نه سړی جدا شي، فرع ته دا فرقواریت دی. اصل نه جدا کېدل، فرع جوړول دا فرقواریت ده. لوی دریاب ده، وړې ویالې پکې جوړول دا فرقواریت دی. عزت کم دین الله مونږ له رالیږلی؟ عزت قرآن و سنت ده که نه؟ عزتمندو لا اله الا الله محمد رسول الله دا مذهبونه خو په تا پکې جوړ کړي دي. شافعي و حنفي و مالکي و عزتمندو چشتي او قادري او سروردي او نقشبندي دا خو تا پکې جوړ کړي. فرقواریت تا جوړ کړ او بدنام پکې زه یم. ناشنا خبره دا ده. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب الله و سنت رسوله. دو سیزونه د ګمراهۍ نه د بچاو اسباب دي. عضوا علیها بالنواجذ، د غاښو په جامونو کلک ونیسئ، یو قرآن یو سنت. نن چې په دې دوو خبرو عمل کوي دا ګمراه ډله ده، دا نوې ډله ده، نوې خبرې کوي. الحمدلله زوړ قرآن چې د نیکه نه دی پاتې، هغه قرآن دا خپلې خبرې ستا په دا زوړ قرآن کې موږ ثابتو دي الله فضل و کرم سره.
دا نوې خبرې نه دي، دا ډېرې زړې خبرې دي، تا ته نوې ښکاري. یو سړي مکې نوم اورېدلی لیدلی نه ته انکار کوي، او چې لاړ شي وي ګوري لکه مکه خو شته، مکه نشته، اوس پخوا نه دا مکه وه، اوس دا نه چې تا ولیده دا شته، بلکې 1400 کاله مخکې، بلکې آدم علیه السلام زمانې نه دا مکه شته، لیکن ستا په علم کې نه وه، تا لیدلی نه وه، ځکه د انکار کو چې نشته. شته خو ستا په علم کې نشته. ډېرې خبرې دي چې شته لیکن ستا په علم کې نشته. آخر واقعه عزتمنو بیانوم د مانځه ټیم د مختصره. فارسی کتابونه دي بوستان او ګلستان، دې کې عزتمنو تصوف قصې دي، کمزورې غټې واقعې وړې واقعې شته، لیکن په دې کې یو واقعه راوړې ده چې یو باز و مرغۍ پسې شو. چې کله مرغۍ پسې شو، دا مرغۍ ستړی شو، ونې منځ کې کېناسته، او باز ونې په سر کېناست. د الله شان د باز نه مرغۍ خطا کېږي نه، او مرغۍ په یارې کې ده چې هلکه الوزم څه به کېږي. په دې ټیم کې مرغۍ سوچ کې چې هلکه دې ونې لاندې به څه لاري که نه، چې لاندې وکته یو سړی د ټوپک په لاس کې د مرغۍ ته یې سیده کړی ده. هلکه مرغۍ ویل چې دا څه غم جوړ شو چې بر الوزم باز مې رانیسي، او چې کېنم په ټوپک مې راولي، هلکه اوس به چېرته ځمه. دو مرګونو منځ کې مرغۍ راغله، لکه انبیا علیه صلات وسلام باندې د امتحانات راتلل. د الله شان د مرغۍ ویل چې دې وخت کې یو الله پاک به مې خلاصوي، ځکه په ناسته کې د ګولۍ خطره ده، په الوتلو کې د باز خطره ده، یو الله شته چې د مرګونو منځ نه دې بچ کړي. عزتمندو وایي دې مرغۍ ویل چې یا الله، الله ته به را سره مدد کوې، زه خو هېڅ هم نشم کولی. د الله شان د الله نوم اخیستو سره یو مار د پټي نه راخلاص شو، او ښکاري خبره ګوري، خپل هغه ټوپک سیده کوي، دا مار راغی عزتمندو سیده د سړي خپه کې یو ټس ورکړه، ډز شو چې مقصد یې راښکلی شو، او ګولۍ لاړه سیده د باز په سینه ولګېده. باز بره نه را پرېوته، ښکاري لاندې پرېوته، او مرغۍ والوته خپل کور له لاړې. الحمدلله وایي د دې مصیبت تکلیف وخت کې بچو کولو والا چې مصیبت تکلیفونه سړی بچ کړي، هغه الله د عزتمندو. یو لکه الله ښکلی الله لرو، ټول وایي الحمدلله عزتمندو چې دا الله پېژنو. هندوانو سره پیدا نه وي، یهودو نصاراو سره نه وي، دهریان نه وي چې الله نه منکر وي. دا د الله ښکلې عقیده ده چې الله خپل تعارف، خپل پېژندګلوي موږ له نصیب کړې. په دې تعارف په دې پېژندګلوي الله سړي جنت ورکوي. عزتمندو په د دنیا په څیزونو په عهدو او د غیر الله په عبادت باندې جنت منت نشته. جنت په ښکلې عقیده د قرآن و سنت، په لا اله الا الله محمد رسول الله. الله پاک د قرآن و سنت په شانته عقیده او اعمال اقوال موږ ته نصیب کړي. سبحان الله.